ښار کې انسان وجل روا دي، په دې ښار کې انسان وجل روا دي، په دې ښار کې چې اتڼ وکړي کافر یي. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو هم خبر یې چې په یو یونیورسټي کې یو استاد د خپل شاګردانو سره که تاسو ورته د ډانس مجلس وایي او که چرته د ګړا مجلس وایي او که چرته تاسو ورته نوم د اتڼ ورکوئ، نو بیا دغه مجلس چې کله هغه استاد د خپل شاګردانو سره وکړله، هغې نه پس په دغه سوشل میډیا باندې یو شور یو غوغا جوړه شوې ده چې بعض خلک دغه یونیورسټي دغه طالبان دغه سټوډنټس او دغه شان دی هغه پروفیسر د تنقید نشانه ګرځوي او بیا بله طبقه د هغې په دفاع کې دغه اتڼ دغه ګړا دغه ډانس د دې پرچار او د دې یو قسم دفاع کوي او بیا په فیسبوک باندې یو شعر هغه ډېر زیات گردش کوي او دا خلک ډېر زیات داسې په مینه باندې دغه شعر کوي. په دې ښار کې انسان وجل روا دي، په دې ښار کې انسان وجل روا دي، په دې ښار کې چې اتڼ وکړي کافر یي. دا شعر هغه خلک د خپل آیډیګانو نه شعر کوي کم خلک چې دغه اتڼ د کولو د ډانس دغه مجلس د کولو قائل بلکې دفاع کوونکي او دغه شعر هغوی جواب ورکوي دغه مولیانو طبقې ته، دغه مذهب پرست طبقې ته او د علماو دغه مخې ته دا شعر وړاندې کوي چې ګوره په دې شعر کې تاسو لیکلی ده چې په دې ښار کې انسان وجل روا دي. وس دې ښار ته وکتلی شي په دې ښار کې مسلمانان او دلته څه د ګورو نانک بچي یا دغه شان دی د څه پنډت بچي یا د سیکانو د انګریزانو بچي نه اوسیږي او که چېرته په دې ښار کې عیسایان سیکان هم اوسیږي، هغه هم په دې ښار کې انسان وجلو ته جایز نه وایي او بیا د مولیانو مخې ته داسې خبرې کول چې مولیانو طبقې ته دا ویل چې تاسو دغه ښار کې انسان وجل روا دي. نو آیا د مولا قانون او دستور او د مولا دپاره یو ژوند تېرولو د ضابطې د قانون کتاب هغه قرآن مجید ده؟ نو اوس به د مولیانو دغه قانون نه به پوښتنه وکړو، د مولیانو په دې قانون کې به وګورو چې ای مولا طبقه تاسو رښتیا د انسانانو وجل روا ګڼئ؟ تاسو رښتیا انسان وجلو ترغیب ورکوئ؟ تاسو رښتیا د انسانانو وینه تویول دا تاسو جایز او روا ګڼئ؟ نو دغه مولیانو طبقه د خپل دغه عظیم دستور هغه به کولو کې او تاسو ته به جواب په دې طریقې باندې به کېږي چې رب کائنات دغه مولیانو او مسلمانانو دغه طبقې ته دا پیغام ورکړی ده: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. چې خلکو د انسان وجل روا ګڼل پرېږده، بلکې ملا طبقه، مذهب پرست طبقه او مسلمان طبقه دا عقیده لري چې د یو انسان قتل کول او په ځمکه باندې فساد پیدا کول دا داسې ده چې ګویا د ټول نسل انسانیت قتل وي، بلکې دومره هم نه، بلکې د انسان دغه قتل تر روا ویل دا سراسر کفر او مذهب بیزاری ده، دا سراسر د اسلام د حدودو نه وتل دی، دا سراسر د کفر په دغه چوکټ کې ورننوتل دی چې کم انسان دغه انسان وجل روا ګڼي. نو یقینا دا د مولیانو په طبقه باندې، دا مذهبي طبقه باندې، دا د مسلمانانو طبقه باندې سوچا دروغ دی چې دیو په دغه ښار کې انسان وجل روا ګڼي. آیا هغه خلکو نه زه یو پوښتنه کومه چې کم خلک په دغه ملک کې دغه وطن کې په دې ښار کې د امن دغه ناره او د امن چغې لګوي، آیا تاسو مسلمان یې که نه؟ ستاسو د دین اسلام سره څه تعلق نشته؟ که چېرته تاسو مسلمان یې نو بیا به موږ قرآن کې به ګورو چې آیا د امن دا په ګړاګانو باندې راځي، دا په ډانسونو باندې راځي، دا په اتڼ باندې راځي او که نه د امن یو بل څه ذریعه هم شته؟ آیا د
مکه مکرمه تاریخ چې تاسو وګورئ چې هغه خلک دومره درندګانو، هغه ښار کې دومره ظلم جبر بدامني خواره وه چې د نور ممالکو خلکو به دغه مکې مکرمې د خلکو سره تجارت به هم نه کوله، ځکه دغه خلکو کې درندګي موجود و. دې خلکو کې د انسانیت هغه ماده هغه ختم شوی و. یو کس په لاره باندې به کېناست او خپې به یې وغځول او وبه ویل چې آیا څوک شته چې ما خپې کټ کړي یا په دې لار باندې تیر شي، یا په هغه زمانه کې په دې باندې به فخر کېدله چې د بل انسان په دغه سر او په کوبړي کې به یې وینه څکل، یا دغه شان په واړه واړه خبرو باندې قتل و غارت کول په مکه مکرمه کې چې کله عام و. آیا هغه مکه مکرمه چې هلته جهالت او قتلونه عام و، هلته د ظلم د جبر خصوصا دغه زنانه طبقه باندې د ظلم او د جبر انتها وه، آیا په هغه مکه مکرمه کې دا امن دا په ګړه باندې راغلی ده که نه دا د الله رب العالمین په کتاب باندې راغلی ده؟ آیا اوس به دا وکتلی شي چې خپل مجالسو ته زنانه راویستل، په هغه باندې ډانس کول یا هغې مخې ته شاعري کول یا په هغې باندې شاعري کول یا هغې مخې ته ګډېدل یا په هغه باندې ګډا کول، آیا دا طریقه د مسلمانانو د پیغمبر وه که د مسلمانانو د پیغمبر مخامخ کم مشرکین، کم جاهلان، کم انساني روپ کې کم درندگان چې کم خلکو دا طریقه د هغې ده؟ یقینا تاریخ موږ ته جواب راکوي چې د پیغمبر طریقه د ګړه د ګانې بجانې د رباب د منګي او د ډول طریقه نه وه، بلکې د پیغمبر مخامخ کم خلک د ظلم او د جبر په انتها باندې وو، کم خلک چې په انساني روپ کې درندګانو، هغه خلکو به خپل مجلسونو کې به زنانه هم راوستل، رباب منګي ډول یعنی د هغه زمانې مطابق چې کم آله د موسیقي وو هغه او دغه شان د زنانه مخې ته ګړاګانې کول او دغه شان د ګانه بجانه، دا یقینا د هغه چا طریقه وه څوک چې د پیغمبر خلاف میدان کې. نن یو طرف ته د پیغمبر ډله مذهبي طبقه د مولیانو طبقه، بل طرف ته اگر که مسلمانان دي، اگر که زمونږ ورونه دي خو په غلط فهمي کې دي، هغې په ناپوهي کې دي، هغه د قرآن د تعلیماتو نه لرې دي، هغې په ګړه باندې اسلام او امن راوستل غواړي. اگر که اسلام سره تعلق نشته خو هغه خلک امن په ګړه باندې راوستل غواړي. نو لکه قرآن مجید که موږ تاسو وګورو، آیا ابراهیم علیه السلام زمونږ د ټولو نیکه هغې د امن دپاره غږ نه و پورته کړی، هغې د امن دغه پیغام دغه ناره نه و لګولی چې هغه قرآن کې رب العالمین فرمایي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، د ټولو نه اولنی غږ د امن هغه ابراهیم علیه السلام کړی وه. آیا ابراهیم علیه السلام چرته په ګړه باندې امن غوښتنه کړې ده، چرته په ګانا بجانا باندې د امن غوښتنه کړې ده نعوذ بالله، یا چرته د ابراهیم علیه السلام په نسل کې چې څومره انبیا راغلي دي دوی چرته د ګړه په صورت باندې امن راوستی ده که نه؟ آیا نن چې کوم ظلم شروع دی دا ظلم په ګړه باندې به ختمیږي که نه اسلامي نظام باندې به ختمیږي؟ دا ظلم دا جبر دا قتل و غارت دا په ګړه باندې نور هم سوا کیږي، د ګړه سره د انسان په زړه کې نور هم منافقت او درندګي زیاتیږي. او بیا زنانه خپل مجلس ته راوستل، هغه زنانه چې هغه په کور کې محفوظ وي. یعنی تاسو هم سوچ وکئ، غور وکئ، فکر وکئ، زنانه دا په پرده کې خوند کوي، زنانه دا په کور کې دننه خوند کوي، زنانه اسلامي حدودو کې دننه خوند کوي. اوس بعضې خلک چې هغه دغه د ګړه د مجلس دفاع کوونکي دي هغه وایي چې دا مولیان ولې دومره شور و غوغا راغستې ده چې دوی زمونږ مخالفت کوي. نو اصل کې تاسو ناپوهه یئ او ستاسو پوهه کول هغه خو یو الله رب العالمین کولی شي، خو ستاسو د پوهه کولو هغه کوشش هغه به مونږ کوو. اصل کې دا تاسو چې کومه مجلس جوړه کړې ده او دا کم ډول او طریقې سره چې تاسو دغلته ګډیږئ دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده، بلکې په دې باندې په امت باندې قهر او غضب او لعنت د رب العالمین طرف نه وریږي. که یو انسان شراب اسکي
که یو انسان زنا کوي خو په تنهایی کې پټ شراب اسکي او پټ دی زنا کوي، دغه انسان د الله رب العالمین ته دومره بد نه لګي په مقابله د هغه انسان کې څوک چې برسریام د الله رب العالمین د مخلوقاتو مخې ته یو ګناه کوي. دغه برسریام ګناه کوونکی د هغه کس نه بدتر دی کم انسان چې پټه باندې زنا یا شراب اسکي، دا د هغه کس نه ښه دی. اگر که دا ګناه کول ښه نه دی خو په نسبت د هغه کس ښه دی څوک چې ښکاره ګناه کوي. امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله چې امام بخاری ورته ویل کیږي، هغه یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي. ابو هريره رضی الله عنه روایت، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کل امتی معافا الا المجاهرین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما د امت هر یو کس به معاف کیږي، د امت هر یو طبقه به معاف کیږي، د امت هر ګناهګار به معاف کولی کیږي، لیکن هغه انسان به چرې هم معاف نشي څوک چې برسریام کلم ګناهونه کوي، یا هغه انسان چې هغه د شپې ګناه وکي او بیا سبا خلکو ته وایي چې ما دا ګناه وکړله. یعنی یو انسان داسې قسمه ګناه وکي چې هغه پټه ګناه وکي بلکې بیا د ګناه کولو نه پس چا لیدلی هم نه وي خو دوی په خپل اقرار کوي چې بای ما دا ګناه وکړله، دا انسان هم چرته نه معاف کیږي. بیا تاسو سوچ وکئ چې کیمرې مخې ته ګناه کول او بیا په هغه باندې ناز او فخر او ادا کول هغه روا او جایز ګڼل، دا فقط ګناه نه ده بلکې ای ناپوهه خلکو دا سراسر کفر دی، دا د اسلام د دایرې نه بهر وتل دی، دا د اسلام د چوکټ نه بهر ځان ویستل دی. او بیا د هغه زنانو مخې ته داسې ګړاګانې کول، داسې نازیبا بېهوده الفاظ استعمالول، داسې د معاشرې ته یو د جهالت نه ډک یو خبر وړاندې کول، یقینا دا ډېر زیات ظلم دی. هغه الفاظ چې هغه خلک د زنانو مخې ته وایي هغه زه اوس په دغلته ستاسو مخامخ ویلی نشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ویلي الحیاء شعبة من الایمان، حیا دا د ایمان حصه ده. په چا کې چې حیا نه وي په دې کې ایمان هم نه وي. نو تاسو څنګه بېهوده الفاظ دغه زنانو مخې ته تاسو وایي، زنانو مخې ته دغه شان دي الفاظ ویل ستاسو ضمیر هم تاسو نه ملامته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه دغه نوجوانان د صحابه کرامو د سیرت نه ځان خبر کی او دا زنانه خصوصا د فاطمه الزهرا رضی الله عنها او د حضرت عایشه رضی الله عنها دغه سیرت نه ځان خبر کی. د امت زنانه نن چې په ټیک ټاک په فیسبوک په یوټیوب د بد مرزونو باندې اخته دي او په دې باندې فخر کوي، په فحاشي او په بې پردګي باندې هغه د لږ د حضرت عایشه رضی الله عنها د سیرت نه ځان خبر کی، د فاطمه الزهرا رضی الله عنها د سیرت نه ځان خبر کی چې د امت ته نیم دین هغه دغه صحابیاتو رسولې ده. او نن د امت خویندې او دغه موریان دیو په دغه فحاشي باندې فخر کوي، نو دا امت کم طرف ته روان دی. او بل نن معاشره دومره غیر مسلم خلق هغه دومره په دې معاشره کې په خپل دغه سوچ او فکر کې کامیاب شوی ده، لکه محمد قاسم نانوتوی رحمه الله، شیخ محمد قاسم نانوتوی رحمه الله یو طرف ته د هغې فکر و، بل طرف ته د لارډ میکالا کم قانون او د هغې کم سوچ او فکر و چې بای زه به داسې نوجوانان پیدا کومه په معاشره کې، داسې نوجوانانو تشکیل ورکومه چې هغه ګرد که په بظاهره باندې مسلمان وي لیکن هغې اندروني سوچ فکر زړه دماغ هغه د انګریزو په افکارو باندې روان وي، هغه د اسلام خلاف روان وي. نن تاسو ګورئ هغه لارډ میکالې والا قانون او هغې هغه فکر او سوچ په دې معاشره کې څومره عام شوې ده چې انسان ځان ته مسلمان هم وایي او بیا د کفر په کارونو باندې فخر هم کوي، په هغه باندې ناز او ادا هم کوي او هغه جایز او روا هم ګڼي. نن ستا د پیغمبر علیه صلات وسلام تعلیمات کم ځای پاتې شو او د انګریزانو هغه تعلیمات هغه په ستا په دغه ژوند کې څومره ور مخې ته شوله او په تا باندې هغه د پیغمبر تعلیم څومره تا وروسته پرېښوستله او د انګریزو هغه تعلیم او هغې سوچ او فکر په تا باندې څومره غلبه وکړله. کم از کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ور مخامخ کیږو، کم از کم د الله رب العالمین په دربار کې به ودرېږو، کم از کم په قبر کې فرشتو ته
مونږه جواب ورکوونکي یو نو باید د خپل د پیغمبر ته کم از کم ځان د مخې ته کولو اگر که انسان نشي مخې ته کېدلی خو مجبورتن به ور مخامخ کېدل وي نو خپل ځان دومره حده پوري چې تاسو هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان مخامخ کولو لایق پاتې شئ د الله په دربار کې به حیثیت د یو مسلمان ودرېدل دا د دې مونږ ځان لایق جوړ کړو اگر که هغه اعلی مراتب او مقام د اولیاو ما او تا نشو حاصل کولی په دې دور کې لیکن بیا هم کوشش به وکړو اسې نه چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما استانه مخ واړوي او رب العالمین د هغه حشر په میدان کې ما او تا ته ووایي چې کوره شه زما له دربار نه زه در سره خبرې هم کول نه غواړم اسې نه چې رب العالمین مخې ته ما او تا د ودرېدو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور مخامخ کېدو لایق پاتې نشو او د اسلام په جامه کې مونږ کفر ته داخل نشو نو دې خبرو ته سوچ کول د آخرت فکر کول که چېرته یو انسان صرف او صرف د مرګ دغه سوچ او فکر هم وکړي نو انشاءالله د دې دغه ژوند دا به بدل شي اگر که ته په دنیا کې هر څومره د ځان دفاع وکړي د غلط کارونو دفاع وکړي جواز ورته وګوري لیکن الله رب العالمین ته خو به ور مخامخ کیږو مرګ خو به راځي هغې نه بهتره دا ده چې خپل اصلاح دین اسلام قرآن او حدیث په دغه تعلیماتو باندې خپل اصلاح وکړو الله رب العالمین دی اول ماته او بیا وروسته تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي اللهم صل علی روح محمد فی الارواح اللهم صل علی جسد محمد فی الاجساد اللهم صل علی قبر محمد فی القبور